المرتاج خان یو صاحب ڈی سی صاحب پروف شاکر صاحب مفتی صاحب نور مشران ټولو السلام علیکم زه به خپل خبرې مختصر کړم ځکه چې ټایم ډېر شو ګرمي ده تاسو ملګرو ته تکلیف دی خو دا کوم مقصد دپاره چې موږ راجمع شوو دا یو ډېر عظیم مقصد دی او هغه چې دلته زموږ پرې صوبې کې کوم پولیس ملګرو شهادتونه ورکړي د هغوی سره د ورورولۍ یو ورځ موږ مناوو د هغوی هغې فیملي سره د هغوی هغې بچو سره د هغوی هغې مشرانو څنګه چې دلته زما نه مخکې ملګري خبره وکړه چې دا ورځ صرف دا ورځ نه ده چې د دې لپاره د دغې په دې ورځ باندې موږ دغه شهیدان خپل ملګري چې یاد کړو بلکې پوره کال پکار دی چې دوی موږ یاد ساتو او د دوی چې کوم په موږ باندې کوم حق دی پکار دی هغه موږ صحیح طریقې سره ادا کړو ډي پي او صاحب اولنی تقریر کړو نو هغوی دا خبره وکړه چې زموږ د پولیس چې ده زموږ د ضلعې لپاره یا زموږ د صوبې لپاره کومه قرباني ورکړې ده هغه به همیشه یاد ساتل کېږي خو زه به لږ غوندې کې د هغوی هغه خبره مخکې بوځم چې دې پولیس دې دا قرباني دې ضلعې له یا دې صوبې له صرف نه ده ورکړې دا زه هر وخت دا خبره کوم او په هر میدان مې دا خبره کړې ده که د پاکستان بقا ده نن نو هغه زموږ د دې پولیس دی قربانۍ به وشي که زموږ دا پولیس دا لږ شل کاله دا شل پنځه کاله دا دهشتګردۍ دا دور چې دی که په دې کې دوی مضبوط نه ولاړ نو نن پر پاکستان دا چې پنجاب او سند هلته به هم دا حالات چې کوم زموږ بدقسمتۍ نه دلته په دې مرج ایریا کې دا حالات الحمدلله زموږ د پولیس چې کومه قرباني ورکړه ورسره زموږ چې دی نور چې کوم دلته ادارې دي که هغه د اف سی په شکل کې ده که هغه د فوج په شکل کې ده او که هغه زموږ د عوام په شکل کې ده د دې پښتونخوا عوام چې کومه قرباني ورکړې ده د پاکستان لپاره پکار دی چې هغه په صدري حالو کې ولیکل شي ډي پي او صاحب خبرې زه بیا کوم چې هغوی خبره وکړه چې خلک هجرت وکړي چې یو ځای کې دغه شانتې حالات دي خو تاسو وکتل چې زموږ په دې صوبې کې نن هم هغه شانتې حالات دي خو الحمدلله د دې ځای دا خلک چې دي هغه بیا هم په خپل علاقو باندې ولاړ دي خپل پولیس سره ولاړ دي خپل فورسز سره ولاړ دي که دا خلک هم د دې ځای نه تلي نو مطلب دا دی میدان به ورته خالي پرېښود خو الحمدلله موږ میدان خالي پرېښودلو والا خلک نه یو موږ به اخره پر مقابله کوو او انشاءالله تعالی دا مقابله به ضرور کوو زه خو باول دا خبره وکړم ما نه لږ پورته کې چې راتلم نو ما په ذهن کې دا چې به دا خبره کوم خو هغه دلته هغه داسې یو څو ټایم روزو شو شاید سړی ډېر جذباتي دي خو زه به اول وویل چې یاره مولوي صاحب ته به دا خواست وکړم چې اول خو زموږ د خپلو شهدا لپاره دعا وکړو چې الله دې د دوی دا شهادتونه قبول کړي الله دې د دوی درجات بلند کړي او الله دې زموږ په دې قوم کې د شهادت جذبه ختمه نه کړي چې کوم همیشه لپاره قایم او دایم وساتي او هغه الحمدلله دم داسې ځکه زه دا خبره کوم حکومت اعلان کړی چې کوم کور کې شهید شي د پولیس په دغه باندې د هغوی د کوره به یو کسب خو که هسې خلک وګوري نو هغوی به وایي چې یاره په دې پولیس کې خو دغه مرګ دی دغه دماکې دي او دغه ډزې دي نو موږ دا خپل ماشومان یا دا خپل زوی دا خپل ورور دی ولې دی دغه ته ور مخامخ الحمدلله زه د دغې بچو مور پلار ته د هغوی هغو مشرانو ته سلام پېښ کوم چې هغوی بیا دا خپل کشران چې دي دا خپل ځوانان چې دي د پولیس ته ور مخامخ کوي هغوی بیا ورکوي چې هغه هم تاسو ځان سره پولیس فورس کې شامل کړئ او هغوی په دغې شي پروا نشته چې دی به سبا نه شهید کېږي ده ته به سبا نه تکلیف رسي او د دې د وجې به زموږ دې کورنۍ ته تکلیف رسي دا د دې قوم کې د شهادت جذبه ده دا د دې قوم کې د قربانۍ جذبه ده نو زه دغې جذبې ته دغې پولیس والا د دوی ټولو فیملیز ته صرف پولیس ناز به نه وایم چې کوم فورسز هم دي د هغوی ټولو مور پلار ته د هغوی هغې مشرانو ته سلام پېښ کوم چې هغوی دا خپل بچي په دې حالات کې هم دې فورسز کې ورلېږي چې دغلته بندي شي زه په اخره کې به بیا یو ځل د تاسو ټولو د شهداو ورڅخه شکریه ادا کوم چې دې محفل له تاسو رونق ورکړو او د ډي پي او صاحب ته زه شکریه ادا کوم چې تاسو موږ
فرصت راکړه چې یاره موږ د دې ټولو عزتمندو خلکو مخامخ یو څو خبرې وکړو دوی ته میټر کې راشو او دا یقین دهاني ورکوم د صوبایي حکومت له طرفه چې ستاسو هر قسمه مطالبې هغه وکړو چې کوم زموږ په وس کې انشاءالله تعالی خیبر پښتونخوا حکومت به هغه ټولې مطالبې منظوروي. ډېره مهرباني ډېره شکریه.